دې وخت کې موجود یم د لنډي کوتل په لویه لاره د علي ماجد په سیمه کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره د ښار نه د ارګ علاقو نه خلک راغلي دي، ماشومان، ځوانان، بوډاګان شامل دي. دې وخت کې په پېښور کې شدیده ګرمي ده. د دې لحاظه د پېښور خلک او داسې د لنډي کوتل سره د ارګ علاقو خلک لمبا لپاره راغلي. د کوم ځای نه راغلی وروره؟ څه له راغلی؟ د ګرمۍ ډېر زیاته وه، هلته راغلي ده. اوبه لږ یخې دي، چینې قدرتي اوبه دي. چینې زموږ له سیندونه راوځي، خپله مچ نه بدن هم یخ شي. دا د کومه علاقه ده؟ دا علي ماجد لنډي کوتل. علي ماجد لنډي کوتل. مهربان. कहाँ से आए हो? इस्लामाबाद से। ये इलाका कौन सा है? अली मस्जिद है। गर्मी ज़्यादा है या पानी ठंडा है? गर्मी ज़्यादा थी और पानी ठंडा नहीं होने की वजह से गर्मी का जोर नहीं. अच्छा, मेहरबानी शुक्रिया. मशर د کوم ځای نه راغلي خپل تعارف وکړئ او دا موسم څنګه دی دلته؟ اوبه یخې دي، ګرمې دي؟ अच्छा. او دا اوبه یخې دي که دلته؟ अच्छा. شکریہ مهرباني. مشره د کوم ځای نه راغلي؟ پېښور نه دي. او دلته نن راغلی که نه نور کله هم راغلي؟ دا دي مخکې هم راغلي او نن هم راغلي. اچھا جی. ماشاءالله. او څنګه دي اوبه څنګه دي؟ ماشاءالله خو ډېر ښایسته موسم دی. هواګانې ښایسته یخې هواګانې دي. وریځه علاقه څنګه ده؟ دغه علاقه خو ماشاءالله ډېره ښایسته علاقه ده. ډېر خلک دي، ډېر ماحول دی ماشاءالله ډېر ښایسته ماحول. امن حوالې سره امن حوالې سره په تاسو دې په خپلې وینې چې څنګه امن دی. د خلکو ته وګورئ ماشاءالله داسې امن دی چې په دې ډول خبره کول دي. مهرباني. مشره کوم ځای نه راغلی؟ تعارف وکړه لږ. موږ پرو خیرو نه راغلي. او د ګرمۍ د وجې نه نن د اوبو فضا څنګه ده؟ زبردسته. هوا یخه ده که نه؟ گزاره که دلته ګزاره که. امن څنګه دی؟ الحمدلله. څه خبره؟ هیڅ هم نشته. مننه خوشحاله. دا د لنډي کوتل سیمه ده، ماشومان دي او بس خلک راغلي دي، د ګرمۍ نه راتښتېدلي دي او غیمه جوړه ده او چغې او سوري دي او بس لمباګانې دي. دا بدن یې یخ شوي دي خلکو، څو په یې کینچونه وغړمبوئ. هاي هاي دا ډلې ډلې خلک پکې ولاړ دي. دې وخت کې موجود یم د لنډي کوتل په لویه لاره د علي ماجد په سیمه کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو لپاره د ښار نه د ارګ علاقو نه خلک راغلي دي، ماشومان، ځوانان، بوډاګان شامل دي. دې وخت کې په پېښور کې شدیده ګرمي ده. د دې لحاظه د پېښور خلک او داسې د لنډي کوتل سره د ارګ علاقو خلک لمبا لپاره راغلي، تر څو چې د ګرمۍ نه ځان بچي او بدن ته د یخو اوبو توانایي ورکړي. رمضان شینواري، پیامي خیبر، لنډي کوتل، علي ماجد.